رسول الله مبارک سے فرمائے خیرکم خیرکم لأهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه د خپل کور خاوندانو سره خي وانا خیرکم لأهلی او پتا سو ټولو کې زه د خپل کور د خاوندانو سره خیم مونږ سيو مونږ په بار ډیر خيو دوستانو سره عزیزو ته هوټل تمزو او کبانم پیخرو دوستانو سره صدریاب تمزو خرچیم پیکاو دوستانو سره مری تمزو او ابتابات تمزو سواد تمزو او پیسې په لګاو او خندا خوندي مو سره کو او چې خد تکور ته دن نراشو خور لور او خزا او مور نو بیا مزمری د بریتونی ولی بوت سوت طاغوی بیا نار الکه خدمت خو به وقوفه د امور کوي ماشوم خو د امور لوي کړي دی ملمه ته حیا خوري دا خزر اولی چې ملمه دی راشي شربت ولا کوي ډوډۍ ولا پخې چای ولا پخې چرګ ولا پخې عزت خو خزه جوړ کړي چې جامې د لخولي سری کې وته واچو مټه پکې وې کور کو دن عزت له چې د دوست خزه لور دی راشي نو د کور صفائی او صادر پکړ کې ورته خزه دی چي او مور دی ورته چي نو ډېر بے وقوفانی بار د دوستانو سره خندا خوندو چې کور ته لاړ شي نو بیا سترګې بقې نیولي هلته د ځان نه لوی لاټي برنس جوړ کړي یم خوځې خدا یاری مور یاری خویندې یاری کور کې بیا د بدماشۍ چالونه کوي داسې به نه کې دا ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لأهله خیر انسان کم دی انسان هغه د چې خد سره خي لور سره خي مور سره خي خور سره خي وانا خيركم لاهلي تاسو ټولو کې د خپل کور کې د خپل لونو سره د خپل بیبي سره وغیرہ خیم تسلوک بسره نو دا هغه بد اخلاقی باندې زما صبر د کله مرتبه خدای را کړ او دا خو خیر کتاب کې لیکلو لیدلې د خدا بل واقع مې چې اوریدل دا دوی مې چې تاسو کو الکه دا مې اورېدلې ده ګورې ښه اصلا چې ودا دې په کوم کتاب کې لیدلې چې دا مې چا نه اورېدلې ده یو ځل دا مرزا صاحب کور ته راغی نو دا ښځه ورته ښځه خو یې بد اخلاقه وه نو ښځه ورته وایي تم ځان ته پیر وې خدای ما خو ځان ته نه دی ویلی دا خو خلک وایي که نه ما نه دی ویلی نه وایي څه جل بیا شوی دی وایي دا دې په هوا کې مې یو سړي ولید چې داسې روان دې ته پیر وایي اته پزماکه تو خېږي او ځان نو بس دا وته وی تا پاوا چې دی ولې دا روانو رښتیا وې دا معنی چې نیک سړیو وینه به منه وی قسم په خدای کې زوم اوس به معنی کنه معنی وی ته وی خپره د کاکاږي واږي منل خو پکې نشته کنه ما یو دوست ډاکټر دی نو مې ده تناله ما وته یو ځل ټلیفون وکړ مې لکه زه درځم کم ځای کې نو ما ته وایي چې بس ته راځه کلینیک ته زما کور والا بیمار دی ډاکټر له بوزم مې څه چل دی په ډېره ناجوړ ته خو په خپله سپیشلیسټ ډاکټر یې څه چل دی وایي ټوخېږي یاره ما ته وایي چې یو ډاکټر له مې انټي له بوزه نو مې تېره ټوخي علاج په خپله هغه ډېر ښه سړی دی او ښځه هم ډېره نیکه ده ما نه د مسلو تپوسونه هم کوي په موبایل نو ما ته وایي مولوي صاحب ګورې شیخ صاحب ګورې موبایل مې کولو کړی دی ښه ستا خبرې اوري ما ځکه ته یریږې ته نه یریږې ګپ مې لګاو وسه نو ما ته په خپله سپیشلیسټ ډاکټر یې نو ته په خپله د ټوخي بوتل دارو ته نه شېږې ای مولوي صاحب وی قسم دی که معملي ما ته وایي چې ته خو نه پوهېږې ته خو کامپاوډر یې زمونږ د مولیانو هم دا حال دی مونږ مولیان هم چې کور مسله بیان کړو که نه او په ښځه ناشنا ولګي وي ته په دې نه پوهېږې دا بل مولا نه به تپوس بد اخلاقه ښځې ډېرې زیات خیرې کنزل دا چې څومره نن سبا جګړې جوړې د ښځو د لاسه جوړې سړی به ستړی ستومانه راشي خولې به ترې بېږي سسپوره به یې په اوږئ لور به په لاس کې نیولي رمبې به ورسري ستړی ستومانه به او چې راننوځي ښځه دا که نه ګرځه دغسې هغه ماشوم د له بیا ګاونډي وواو دا خو ستړي بس په ټوپک ورمنډه کړي هغه چریدار ټوپک چې در نیکه د کور پروت و چې ته زنګ شوی ټوپک او زنګ شوی کالتوسي په سترګو چلم نه ورځي راوالي ښه اوس زما بچې ډز سړی ولې مړې غم ښځې جوړ دی هوښیاره ښځه دې ته وایي چې خاوند ته ال نه وایي که جنګ هم وشي او دا بګاونډي یې هم وایي نو ښځه خاوند ته وایي ستا را بچي روانه ستا بچي ورته لومبې کنځل کړي ځکه یې ووایه
بچې دې سم کا دې ته خيار خبره کور کې جګړه مصیبت فتنه نو سو بیمارې شوه لکه بې ستري شوه ناپوهتیا شوه او ناشکري شوه او بد اخلاقي شوه د دې علاج به څه کوو نو چې پخوا مې یو ځای کې تقریر کو مې دا علاج به څه کوو یو بابا پکې आवाज ورکړي مولوي صاحب کو تک ته خدای لري مې بابا جی قسم دې کده کو تک د چلولا سي دلته منتظان نه کې ټول جمعات کې ناسي طالبان رټوخه کې کور دې نه پری دې کو تک دې خدای لري کو تک علاج کې دا مسله ذهن کې واچي دا خزوال په شریعت کې جرم دی اوس به ته ماته وایې چې خو څنګه جرم دی قرآن چې وایي قرآن معنا دی نه پېژني واللاتی تخافون نشوزهن الله قرآن کې وایي هغه ښځه چې هغه ناشزه ده ناشزه څه ته وایي دې دوه معنی کوم یو دا چې خاوند ته رابرغېږي خاوند ته جوابونه ورکوي خاون وسره دوی منشي ویلو خاون پکور کې رټي د خځې مخ کې د خواخې مخ کې د خور په مخ کې او را برغيږي وته دا یو خدا او بل دا چې فاسق ای د زمانہ کې په موبایل پر دو سره خبرې آزاد خځې آزاد مارکیټ ته ځي خاون وته څه کې زوی بزان سودا راوړم کولاو مخ په مارکیټونو کې ګرځي ازادي کوي په موبایل د تناشزه وای ګوره خځه په مالګه قضیات کم شو په دیوال په شریعت کې نشته دوړې اوس ودی د پدیوال نشتا ولی ته توی شو پدیوال نشته په شریعت کې چا وی چې پدیوال دی انسان د غلطی نه کیږي ستانه نه کیږي د خلک نم کیږي کړه یو خبره د تکون د باز خلک لګي وي مونږ ته دا چل دی دا سنا س غلطی د مونږ د خلکوم دا مونږ هم په بے ځای خبرو خځه ډبه وټاکاو مالګه زیاتې بس کوتک وتاونه سو انسان غلطی نه کیږي چینی ته توی شي غوړی ته توی شي بس کوتک وتاونه سو الته چې د پلار روانه او د خځې رور خیال ني یا د صغر به خیال ني او تبراشه وایغه د اوس خو ما سره ملاو چې پلار دله دی ما ته خو په خیر الیو نه وي نو د باغلو دله ته ورته وي کتا ته به اما شر دې کته مشره نو خځه ته وای کته بیا پلار کړه لاړ ته په ما پدریو طلاق وای کنه کته بیا پرور سره خبره وکړور کړه لاړ په ما پدریو نو بیا سبا ستو مانی بیا مولا ته وای ما د خلیله خدا ټکی وته دی اوس خو صبرېدل نه کیږي دا خو پلار کړه دی او دا خو برور کړه دی اوس بس کوي نو زما چې خمس بوته خخته مې نه په د مازیګر مې وای دا سړی مې ډېر بدی شي دا په خلیله طلاق لفظ بس پام کوي د مارونو ګورې د ما خبر اصلاحي وي خپکیږي ما د طلاق د لفظ بدخلینه بالکل نو باسه په معمولی خبره پدری کانی طلاق په معمولی خبره دوست سره به روانه شي او کتاب ما تاسو سره خبره وکړي او تاسو سره مې کاروبار وکړ د خزه پدری کانی طلاق او دوس بیا سباستو مانی بیا وې خو دې کاروبار ته زما ضرورت نه خار چې خزه څه ګناه کړو چې دا خبره کوي غوسه شوی اسی تاسو نه تاسو کوم کستا لور تاسو د الفاظ وي ته خپکه کنه خپکه ها وای کنه چې ستا خور تاسو دا وي ته خپکه کنه خپکه چې ستا لور سو ستا پکور بند کی خپکه کنه چې ستا لور تاسو تا یادې او تا کنزل کوي او ورور پته وته کنزل کوي او مور یادې نو ته خپکه کنه نو دام د چا لور ده دام د چا خور ده مونږ ډېر ظلمونه کوو په خلک مونږ خو سره ډېر زیاتی کوو پلار کرنه پریدو رور کرنه پریدو بے ځای ډبو په دې وال په شریعت کې نشته که څوک کوئی ماته دی قرآن کې د نشوز ذکر دی ناشزه او هغه فاسقه فاجره واسم بنده وته غوسه کوي او هغه خزر چې خاون تر ابرغيږي لیکن هغه وال په سویمه مرتبه کې دی ګوره فعذوهن لومبي بنصیحت وته پنصیحت کارو نشو نو ودربوهن نو بیا وهجروهن فی المضاجع ملاستبت جدا کې کټ بجودا کی پدې بپیش رسول الله مبارک فرمایي چې کټ جدا کینو په کوټه کې دن نه جدا کا اجره ته متختا روانه به جوړ شي نور به شیطان پکې کارو کی کوټه کې دن نه بیا خلصتو مان شي ضرب راځي او یو موقع کې رسول الله مبارک یو دینی مسلې د وجنه کوټه نه بره خطر او بالخانه ته یو میاشلا او په خپل بیا را کوشو جوړو شو جرګې پکې نه دي شي
نو لاول نصیحتو کا کونو شو ملاسته جدا کا او که پاغیم کارونه شو نو بیا ودربوهن بیا والی شي هم څنګه به وي وال د تعذیب د پاره نه چې عذاب ورکه تادیب د پاره تادیب ادب د پاره وال جدا دی او د عذاب د پاره جدا دی رسول الله مبارک سوی اذا ضربتم فتنبوا الوجه چې خذوي نو په مخ بنوي مخ د ډول دی سپی هم زمون علماء لیکلي دي په مخ بنوي خرم په مخوال ګناه ده غویم په مخوال ګناه ده دا د ډول دی ته ګوره چې ساروی له مخ له غزار ورکه مخ د نه لای کنه دا د ډول زمون فقها بیا ردینه مسالې او باسری او قیاس وای دوی سوي په مخ ولې مو ځکه د ډول دی نو د ډول په ځای به نه وي په سر باندې وي سر د ډول دی خدای چې سپین شي تورې او نکری دې په پورې کوي او پکې کالیګان شي کله ماره او پسینه بنوي دا ډول دی خدای په دلته کالی اچي او په جامو دلته ګلکارې کوي غلبند شي په دې لاسونو بنوي په دې ګوتو خدای په نکری دې پورې کوي بنگړي پکې چې ګوتمه چې د ډول دی په دې لاندې خو بنوي خدای په نکری دې پورې کوي پازې پیچي نو ماته طالب چټرولېږي په کم ځای وو یہ پا مخ او پا سٹ او پا مره او پا سینه او پا لاسونو او پا خپو بنوی نو پا کم زی وو میں پا دی املا ڈب ورکا وکنا ضربن غیر مبرحین رسول اللہ مبارک فرمائی سخت وال بنکے ایسا خراخو ندا دقا دو خزوال جیب نورنا پا دریم مرتبه تعذیب نه تعذیب پا ملا وغیر سخت وال بنکے فوالو خزا نسمیگی پس سبا خزا سمیگی وائے دین مدرسہ کې داخله قرآن ورته وخایا د پیغمبر مبارک سنت ورته وخایا او شریعت ورته وخایا قسم په خدای په شمائل ترمذی کې راځي د رسول الله مبارک په اخلاقو کې څه فرمایي ما ضرب امرأة ولا خادما قط صحابي وی رسول الله مبارک په خپل جون کې بیبي نه دواله او نه غلام نوکر خادم والد حالانکه د ټوله دنیا د سړو د خزو اخلاق یو ځای کا قسم په خدای کې د بیبي عائشې صدیقې د اخلاق وتا د خپې دوړې تمرسي دا پس د پدین وتا شریعت والا علاج نه شریعت او خای خزوتا دین او خای خزوتا قرآن او خای د صحابیات او حالات ورته بیان کې او یاره خزوتا د خپل خاون حق او خایا د خسر حق ورته او خایا د خواق حق ورته او خایا د بچو د گاونډي حقوق ورته او خایا په خپل بسمای د بنات البنات د لپاره د مارونو ضرورت موږ جوایو د جنکو مدرسې جوړه کې نو ضرورت دې د لپاره دی د جنکو د مدرسې ولی ضرورت دی چې خدای پکې قرآن زده کې او خدای پکې دین زده کې او شادي شریعت زده کې او خدای پکې د خاون حقوق پیژني د جنې مدرسه د خدای لومبه غېږه د خدای لومبه مدرسه ده ماشوم لومبه چل کم ځای کې زده کوي د مور په غېږه نو که مور دیندار ده بچي به دیندار لوي او که مور بېدینه ده بچي به بېدینه وي څومره خوان کوي چې مور حافظه ده او ماشوم له پی ور کوي او مور د قرآن شریف تلاوت کوي ورسره څومره خوان کوي چې د قرآن تلاوت کې اودسې کړی دی او ماشوم سینې ته پروت دی او لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي دې بچي باندې به برکت وي او که باندې او چې کومه ښځه بېدینه ده او کودړه ده او ماشوم یې غېږ کې دی او کنځل کوي دې ماشوم ته به څه برکت میلو شي د مارونو دا الحمدلله چې مولانا صاحب تاسو ته دلته کې مدرسه روانه کړه مولانا صابر صاحب ټول وای الحمدلله مدرسه د روانه کړه او د مدرسې نن افتتاح ده الحمدلله ټول بخبل لونه خويندې مېندې راولې په دا مدرسه کې به داخله وې کې خیر ان شاء الله دین بس ذکر تلاوت د خزو خطای ګره اکثر مون غلط وای الحمد زمون په کلی کې وګړای وسته خدای وبخیمړه ده نو ما وته یو ځل وی تر ته مستر کنو خو توبه بس الحمد لله خیر رب العالمین نه رحمان نه رحیم تاسو ګوره ټول غلط او دا ستاسو دعای قنوت چې تاسو اللهم انا تاسو کدا وای ټول غلط پراته
والا نکفرک والا نشکرک مسکه نو ما ته مونږ ما ساده نیار ذکر او تعالی پیدام نه وي ما ته اوس تر حال نه وي او ما ته غلط وي ولې هغه نه پیدا سه اوس کې وسره نو سکه نو قرآن بس دکی ترجمه بس دکی دین بس دکی شریعت بس دکی اخلاق نبوی بس دکی اخلاق عائشہ صدیقہ بس دکی دا رسول اللہ مبارک دا بی بی اخلاق فاطمی بس دکی مدرسۃ البنات ضرورت تلیر دیا صرف یو خبر کوم محتویم سیبتا مولانا سیبتا یو تاسو تنویم چی خد کلم دا کور نوزی نو پرده کی دی مدرسې ته دی یا بلخوازی پرده کی دی که نزدی دی دا سی پا گوان کی خیر دی که یوازی دی خو چی لری دی نورور دی وسره دی دی رحم محرم ہوتا ہوئی ماماز وی ترور وی لیور سر بنه دی چی چا سر مستقل نکاح نکی گئے بہت سر دی او دریم چی کمزے سبق کوئی چی سڑی التانی او امن د فتنې نه دا قانون دی سلور شاملی کړي دي او زه پکې اوسو خبره ځان زیاتوم دویم چې کومه خزه مدرسې ته دي کومه جنې یا راځي موبایل ولا مور موبایل نن سبا د خضر پر لوی افید او زه دامه مدرسۃ البنات والا تا چې جنې د خپل ته پوسټ کوي د استاد نه معلم چې استاد سړی وي د چټ په ذریعہ ته پوسټ کوي اگر چې د خپل ته پوسټ جایز دی منه نه دی په شریعت کې او حالات لږ خطرناک د چټ په ذریعہ تاسو کوي او زه دام ورته وایم چې کوم استاد درس کوي که خزې خټیک دا او که سړی درس کوي او دویم مرګري دی وسره ناشتي او یا که سړی یوازې وي استاد نو زنانه سره دی او مشر زنانه ناشتي دا د حالاتو په تناظر کې ده نازک دور دی خدای مکه چې د بدنامۍ ذریعہ ونه ګرځي نو دا ضرورت ته تاسو ټول الحمدلله جزو خلق تاسو خلق کې دیندار صالحان په دې ګرمه کې څومره لوی تعداد کې تاسو رانه او مولانا صاحب ډېر مخلص دي او ان شاء الله زموږ مولانا سمیع الرحمن صاحب دي او دوی سرپرستی کوي ان شاء الله د دې مدرسې ان شاء الله دا علماء کرام دي به سرپرستی کوي نو تاسو به ان شاء الله العزیز او شوق سره کوشش وکړئ چې تاسو لونه تاسو خويندې او زنانه دیندار کې خدای پاک خدای وتا قرآن او خی سنت وتا خو دین ورته خو کوي به ان شاء الله کنه او دې مدرسې تم موږ دعا کوو چې خدای پاک کامیاب کړي الله د خپل غیبی خزانونو مدد وکړي او تاسو زنانه او د پر الله د حیا او د پردې او د خو اخلاق او د دین د ذکر ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول په جمع او ذل درود شریف وایي اللهم